السلام علیکم. په کرکټ کې خوار وخت ریکارډونه جوړیږي. سنچري چې څوک وایي نو هغې ته غټ ریکارډ وایي. عمران خان ډېر ریکارډونه جوړ کړي خو اوس یو بل ریکارډ جوړ کړو او هغه دی په جیل کې بې ګناه 200 ورځې تیرول. نن د هغه 200 ورځې وشوې د ریاستي جبر او ظلم خلاف هغه باندې چې کوم اف آی آر شوي او کم په جعلي طریقو چې هغه ته سزاګانې ورکړي د هغې په ګناه کې هغه 200 ورځې نن برابر شوې. د عمران خان د ژوند کیسه هم ډېره عجیبه ده. خلکو به وی دی فاست بالر نشي جوړېدی، هغه جوړ شو. بیا به خلکو وی دی کیپټن کېدی نشي، کیپټن شو. بیا به وی ورلد کپ نشي ګټلی، هغه مو ګټله. بیا چې کله د کینسر هسپتال جوړو ټول ورته وی چې دا بالکل ناممکنه منصوبه ده، هغه جوړ کو. بیا یې نمل جوړ کو. بیا به خلکو وی چې دی سیاست کې ناکامه دی، د سره په سیاست پوهیږي نه، په سیاست کې کامیاب شو. بیا خلکو وی وزیر اعظم کېدی نشي، وزیر اعظم هم شو. او بیا چې کله سزاوار شو نو بیا خلکو وی چې دی خو نشئی سړی دی، الزامات یې پې لګولي ځکه چې میډیا له به په اربونو روپۍ ورکولې چې د په ذات باندې تنقید وکړي، پروپیګنډه وکړي، خټې پې پورې کړي، تور پې پورې کړي. هغوی به دا پروپیګنډه کوله چې عمران خان کوکین نشه کوي او 2 ورځې به هم په جیل کې تیر نه کړي. نن یې 200 ورځې برابر شوې. الله الحق دی. دا څومره خلکو چې به الزامات لګول اوس د هغوی مخ تورن دي او عمران خان سرخرو دي. دوی به وی چې عمران خان به 2 ورځې جیل کې نه تیری، ډیل به کوي او د بار مکتبه تختی. هغه د غر غونته ولاړ دی او ټول ریاست پریشانه دی چې دی غر سره وسوکو. نه کابو کیږي، نه خبره مني، نه زمونږ خبرې ته کینی او خپل وی او دا هغه خپل څه خبره ده. او وی چې عوام له حقيقي ازادي ورکې، د عوام منډیټ تسلیم کې، عوام چې چاله ووټ ورکړي هغوی له اقتدار او اختیار ورکې. دې کې څه غلطه خبره شته؟ ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ په لازمونو کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.